ګرانو کتونکو السلام علیکم. زه یم شمیم شاهد د میدان ډیجیټل پروګرام د پولې نه پورې را پورې یعنی پاکستان او افغانستان. په نننۍ خپرونه کې یا په ننني ویلاګ کې به موږ خبره کوو د انجینیر ګلبدین حکمتیار یو اندېښنې سره د حزب اسلامي مشر انجینیر ګلبدین حکمتیار صاحب چې کوم نن سبا په کابل کې دی نو هغه یو بیان ورکړی دی. دغه بیان چې کوم دی هغې ته هغه چې کوم عنوان ورکړی دی هغه لیکلي دي د په سیمه کې د اعتمي جنګ ګواښ په عنوان باندې دا بیان دی او په هغې کې هغه دا ویلي دي په هغې کې هغه د ټول نه وروستو په اشاره کې هغه افغانان غندلي دي چې چا د هغه د وینا مطابق په دې جنګ ته د پاکستان او د هندوستان دا چې کوم جنگ شوی دی چې دې ته لمنه وهله او یا دې ته د دې حمایت یې کوه. ګلبدین حکمتیار لیکي په دغه جګړه کې ډیلي اشتباه کړې وه او سخته ماته یې وخوړه. هغه وایي چې د ټولو هغه لورو چې هند یې د پاکستان په پرتله پرله برلاسي او ځواکمن وګڼلو. خصوصا هغوی د جګړې پیل یې په خوشحالیو لاس پر کولو نوکانو جنگولو او د یو بل په حمایه کې ناسمو تفسیرو غلطو تحلیلونو او دروغجنو تبلیغاتو سره بدرګه کړه او هر څه دوی د انتظار خلاف یعنی هغه خلک غندلې دي چې کم په دې جنگ کې هغې د جنگ لمنه ولا غلط تبلیغات د هند په هکله کولې د هند په حمایت کولې. نو وړي هغوی مو غندلو چې د بلوچ وسلوالو ملاتړ کوي او زیاتوي چې د پاکستان تجزیه به د ټولې منطقې نقشه بدله کړي او د افغانستان تجزیه به مقدمه به وي. هند به یوازې د پنجاب سند او کشمیر په نیولو بسنه وکړي ونه کړي بلوچستان او خیبر پښتونخوا سره د سرو زرو په پتنوس کې د کابل ته ډالۍ کړي بلکې په کابل کې به هم خپل لاسپوزي حکومت جوړوي. حکمتیار صاحب مطلب دا دی چې که چېرې دلته کې حالات بدل شي او هند ته برتري ورشي نو هغه به یوازې په پنجاب سند او کشمیر په نیولو باندې صبر ونه کړي بلکې هغه به خیبر پښتونخوا او بلوچستان چې کوم دی نو دا به افغانستان ته ورکوي او په افغانستان کې به دغه دا کوشش شي چې خپل یو لاسپوڅی حکومت جوړ کړي. په دې لیکنه کې ګلبدین حکمتیار زیاته کړې ده چې هند په تیرو 20 کلو کې د افغانستان له خاورې څخه په استفادې بلوچستان او خیبر پښتونخوا کې فراخ استخباراتي او پوځي حضور او فعالیتونه لري. دغه په وینا مطابق بلوچستان او خیبر پښتونخوا کې دغه جګړې دویم لامل دا و چې د جمهوریت دولت پر مهال ملي امنیت ریاست هند پلوه اشخاصو ته سپارلو. د ګلبدین حکمتیار خبرداری ورکړی دی چې د بلوچستانو لارې د پاکستان تجزیه به د ټولې سیمې نقشه بدله کړي او دا به د افغانستان د تجزیې مقدمه وي. حکمتیار وایي چې هند بلوچستان او خیبر پښتونخوا سره د سرو زرو پتنوس کې کابل ته نه ډالۍ کوي. دا انجینیر حکمتیار صاحب چې کوم اندېښنې کړي دي نو دا حقیقت دا دی دا نوي نه دي دا ډېرې زړې دي خو د حکمتیار صاحب د خولې نه دا خبر راتلل دا یو ډېر عجیبه خبره ده او دا په یو داسې وخت کې راغلی چې د پاکستان او د هند ترمنځ جګړه مو شوه او د پاکستان او د هند دغه جګړه کې اوربند مو شو او د اوربند نه سمدستي وروستو د امریکې صدر څوک چې دا دعوه کوي او څوک چې دا کریډټ اخلي چې دا اوربند دغه کړی دی نو هغه د مشرق وسطی سعودي عرب او قطر او د متحده عرب امارات په دوره هم راغی او ورسره د ډونالډ ټرمپ د وینا مطابق د روسیې او د یوکراین ترمنځ خبرې هم پیل شوي دي د هغه د خواهشاتو مطابق. نو دا خبرې چې په یو داسې وخت کې د حکمتیار صاحب د اندېښنه چې کومه ده نو دا حقیقت دا دی چې دا یو تش اندېښنه نه ده بلکې دا ډېره غټه اندېښنه ده او دا اوس دلته کې چې تاسو ګورئ نو په یو بل داسې یو ریپورټ راځي چې دا د پهلګام واقعه چې کومه ده نو دا
پاکستان د دې تردید هم کړی دی هند په دې باندې الزام لګوي خو داسې ځینې خلک او ځینې تجزیهکار دا وایي چې په پهلګام کې چې کومه پیښه شوې ده نو دا د هغه بنیاد پرستو په شریکه کړې ده چې کم تعلق یوازې د مقبوضه کشمیر سره نه بلکې چې کم په افغانستان کې اوس هم موجود دي او د عجیبه خبره دا هم ده چې د طالبانو خو ټیک ته د پاکستان حمایت کوي خو د دې جګړې داسې په واضحه توګه باندې هغوی غندنه هم نه راکړې او هغوی داسې مطلب په واضحه توګه یو غټ بیان هم نه دی ورکړی نو د حکمتیار صاحب دا اندېښنې د منطقې د بدلولو یا د بدلون د راوستو په باره کې دا ډېره تشویش خبره ده پکار دا ده چې په دې باندې دا ټول د دې منطقې کې نور تبعیض کې چې دلته کې 50 کالو راسي په افغانستان کې په خیبر پختونخوا کې بلوچستان کې پاکستان کې ډېر غټه تبعیض وشوه پکار دا چې نور تبعیض رالي شي او ټول سیاسي خلک کینی او دلته کې دا تاوتریخوالی چې کوم دی او د یو بل سره چې کوم دغه د بد اعتمادي ده دا ختمه شي ډېره مننه موږ سره اوسئ د خبرونو دپاره د تجزیو دپاره